سیرجی چې 9 مئی خو دې کې هیڅ شک نشته چې داسې یوه ورځ وه چې بدقسمتۍ نه په هغه ورځ باندې پاکستان کې په ډېره لویه پیمانه باندې انتشار او د شهیدانو یادګارونه او ملیټري انسټالیشنز حساس ځایونه چې کوم دي نو په هغې باندې یلغار وشو او ډېر لوی تاوان او ډېر لوی نقصان په هغه ورځ باندې شوی. زما په خیال د پاکستان په تاریخ کې چرې هم د پاکستان ولس د مسلح افواجو په حواله باندې داسې رویه نه وه لیدلې چې کومه رویه موږ په 9 مئی باندې ولیدله او غالبا چې د پی ټی آی مشران هم اوس دا ګڼي او دا تسلیموي چې 9 مئی یو ډېره لویه غلطي وه او پکار دی چې 9 مئی نه وه شوې. په بهرحال قانون خو ځان له لارې وباسي او چې چا هم په هغه ورځ قانون په خپل لاس کې اخیستی دی او په دې پرتشدد احتجاج کې هغې شریک او شامل نو ظاهره خبره چې د هغې خلاف خو به قانوني کاروایی کېږي. د صوبې د وزیر اعلی په حواله باندې چې کوم معلومات پرون مخې ته راغلي دي نو دا هم یو تشویشناک صورتحال دی ځکه چې غالبا دلته کې کم ای ټي سي عدالت کیس اورېده نو هغې دا ضروري وګڼل چې د دې ویډیوز د فورنزیک وشي او فورنزیک په نتیجه کې دا تصدیق وشي چې په دې کې څوک په موقع موجود وي او ملوث وو. د عدالت په حکم باندې پښتونخوا پولیس د پنجاب فورنزیک لیب ته دا ویډیوز لیږلي وو. د پنجاب فورنزیک لیب چې کوم دی هغې خپل رپورټ رالیږه او په هغې کې دا ثابته شوه چې زموږ د صوبې موجوده وزیر اعلی او غالبا ورسره کامران بنګش، تیمور سلیم جګړه او یو مرګري دوه نور غالبا داسې دي چې هغې تصدیق وشو چې او دوی په دغه موقع و دا ویډیوز جنون دي. زما په خیال اوس خو به دا د پښتونخوا پولیس دپاره مې یو ډېر لوی ازمایش او امتحان دی ځکه چې پښتونخوا پولیس به په اوس عدالت کې دا رپورټ خپل جمع کوي. نو اوس به دې ته موږ ګورو چې د وزیر اعلی چونکې اوس پکې نوم راغی نو چې د پښتونخوا پولیس کومه حده پورې پریشر برداشت کوي یا نشي برداشت کولی. پکار خو دا دی چې پولیس د هر قسمه اثر نه بالاتر د قانون مطابق خپله کاروایي مکمل کړي او عدالت کې خپل رپورټ پیش کړي. زه فوري طور د ورځو په حساب د وزیر اعلی دپاره څه خطره نه وینم ځکه چې دا خو به اوس عدالت کې کیس چلیږي او بیا به عدالت په دې حتمي فیصله کوي. خو د وزیر اعلی دپاره یو ډېر لوی مشکل ضرور جوړ شو او که دا عدالت سبا فیصله وکړي نو د هغې فیصلې په نتیجه کې د وزیر اعلی چې کوم کرسی د کوم پوزیشن دی نو هغه هم په خطره کې ښکاري. خو د ورځو په حساب نه زما په خیال چې ټرایل مکمل کېږي هغه به څه وخت علي.